زمونږ ستاسو بنیادي عقایدو کې یوه عقیده ختم نبوت هم ده اور 7 ستمبر 1974 د پاکستان د تاریخ اهم ورځ ځکه ده چې په دې ورځ باندې د پاکستان آئین کې پارلیمنٹ کې نیشنل اسمبلی اور سینټ نه دا باقاعده آئین حصہ جوړه کړی شوه چې قادیانی اسلام نه خارج دی کافر دی اور د پاکستان آئین کې اقلیتوں کې ولیکل شو اور دا یقیناً دولمه کرامو یو غټه کامیابی و او چې کله نه پاکستان جوړ شو نو قادیانیت یو لویه فتنه و اور دی به کوشش دا کولو چې کومې کلیدي عہدې دي هغه زمونږ لاس ته راشي او بیا تاسو وکتلو سر ظفر الله خان د پاکستان اول وزیر خارجه جوړ شو اور دغه د وزیر خارجه جوړېدو سره هغه چې پاکستان ته کم نقصان رسولی کشمیر ته کم نقصان رسولی بنگلادیش جدا کېدو کې دغه کم کردار دغه چا نه پټ نه دی زما د خبرې مقصود دا دی چې د قادیانی دا د لستوڼي مار دی دا به تا سره ولاړ سب کې وي خو دشمن به دستا وي د دې نظریه د دې سوچ د دې فکر دا به انګلینډ امریکا یهودیانو عیسیانو سره میلاو دا د الله کرم و چې الحمدلله علماو قرباني وکړه یو ټیم د علماو جوړ شو هغې اسمبلی کې په دې باندې ګیټو باندې بحث وکړو اخري دا د آئین حصه جوړه کړی شوه چې دا کافر دی دیو جنا 7 ستمبر 1974 نه بیا تر نن پورې چې 7 ستمبر راشي دا پاکستان کې علماء کرام د یو تحفظ ختم نبوت په ورځ په تور باندې منوي صرف دې لپاره چې امت مسلمه کې دا تاریخ ژوندی وي چې دا قادیانی مخ کې ځان ته مسلمان ویلو آئین کې دا کافر نه خو بیا آئین کې کافر مقرر کړی شو او چې څومره پورې دا آئین کې کافر نه دا په باقاعده سعودي ته تلو حرم ته بتلو مدینه ته بتلو مکې ته بتلو ولې کفر فتوا باندې نه و خو چې کله آئینی طور باندې دا کافر مقرر کړی شو اعلان وکړی شو د دې ډیکلیریشن وشو هغه د بعد د دیو د مدینه منورې ته مکې مکرمه ته تلل بند شوي دي